बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, 100 ورځې وړاندې د طالبانو د اعلی فای یو ډیلیګیشن د پاکستان دوره وکړله. افغان گورنمنت هغه سپورټ هم کو، د هغې خیر مقدم کو او بیان یې دا راغی چې یاره پاکستان به خپل اسر رسوخ استعمال کړي چې یاره په افغانستان کې کم تشدد دی یا کم وایلنس دی یا هغه بند کړي، که بندي نه خو چې کمې پکې خامخا راولي. او ډېر ښه دا دوره وچلېدله ځکه چې په افغانستان بین الافغاني مذاکرات کله روان دي. په هغې چې کوم د 3 هفتو بریک و، د هغې نه پس د طالبانو دلته راتلل، د افغان ډیلیګیشن کابل ته تلل، طالبان د خپل مشرانو سره ملاوېدل. دا یو ښه پرمختګ و. زه او بله بدقسمتي دا ده چې د افغانستان خیال هم دا ښه خبره وه، د هغې وی چې یاره کوم د تشدد کې سیواوالی دی، لږ افغانانو ته به د افغان ولس د هغوی یو میسج هم پاکستان پاسان کړي چې یاره دا زیاتې نه دی پکار. خو د بده مرغه به هم په دغه دورې په ترڅ کې څه داسې ډیولپمنټ وشو چې هغې افغان ګورنمنټ مجبور کو چې پاکستان باندې تور هم ولګوي او پاکستان سره د خپل خفګان اظهار هم وکړي. او زما خیال دا دی چې د پاکستانی حکامو له د دغې جواب ورکول ضروري دي. که پاکستان واقعي دا کار کړي او دا میسج هغه دا چې ملا برادر صاحب د اسلام آباد نه پس چې کوم دی هغه څه داسې ځایونو ته لاړه چې هلته کې د طالب مشرانو سره، د بیمارانو سره او هغه خلک چې هغوی زیریاتاب دي د هغوی سره میلاو شو، هلته کې تقریرونه وکړل. بعضې خلک دا وي چې پیسې مې ویشلې. او که دا واقعي داسې که دا په پاکستان کې دننه شوي، نو بیا خو کابل حکومت، افغانستان حکومت حق په جانب دی چې پاکستان کې وس هم طالبان چې کوم دي د هغوی ټریننګ کیمپس هم شته، د هغوی د زخمیانو علاجونه هم کیږي، هغوی چې کوم د خپل فیملی سره ملاویږي او هغوی واپس ځي په افغانستان کې بیا تشدد یا دغه بدې پیښې کوي. د افغانستان وزارت خارجه په دې باندې د خپل خفګان اظهار هم کړی دی او ویلي دا دی چې د دې نه دا پته لګي چې یو ګاونډي هیواد چې کوم دی هغه په افغانستان کې په امن راوستو کې وس هم هلته کې طالبان ټریننګ کوي، د هغې ځای نه روزلي کېږي، هلته کې خوراک کوي، څښاک کوي، هغوی هلته کې علاجونه کېږي. نو هغوی په حق په جانب دي. پاکستان له اوس د دې خبرې جواب ورکول ضروري دی، ځکه چې دا خبره صرف د افغان ګورنمنټ پورې نه ده، دا د افغان ولس پورې ده. افغان ولس هم دا سوال کوي چې که واقعي د دوی دلته کې ټریننګ کیمپس موجود دي، که د دوی دلته کې میډیکل سنټر موجود دي، که د دوی دلته کې نور فیسیلیټیز موجود دي، نو بیا خو دا پاکستان ډیفینیټلی زیاتې کوي. اوس دا سوال جواب چې آیا ملا برادر واقعي دا سپیچز په پاکستان کې دننه کړي، د دې جواب په پاکستاني حکام خامخا ورکوي. او که کړي دي نو بیا دا سپیچز ولې پبلک شوي دي او ولې هغه آیا دا پاکستان انټینشنلی کړي دي چې مولا برادر ته دومره سپیس هم ورکړه چې د طالب کمانډرانو سره میلاو شي، مریضانو سره د میلاو شي، د هغې د ویډیو هم جوړ شي، د تقریر هم وکړي. نو پاکستان بیا اخر څه میسج ورکول غواړي افغان دولت ته او افغان ولس ته چې یو طرف ته دغه میلمستیا په اسلام آباد کې کیږي، بل طرف ته هغه ښځې د خپلو ملګرو سره میلاویږي، د هغوی سره خبرې اترې، د هغوی سره د خپل تحریک حوالې سره خبره کوي. نو ظاهره خبره ده که دا واقعه واقعي داسې شوي، نو بیا افغان ولس خفګان د پاکستان نه، د افغان دولت د پاکستان نه ګیله یا د ګیله شکوه چې کومه ده دا په ځای باندې ده. پاکستان له پکار دي که چېرې دا شوي دلته کې، نو د هغې ریزن دی وښیي چې ولې، او که نه شوي نو افغان ګورنمنټ او افغان ولس ته مطمئن کړي چې دا دلته نه، نو دا بیا چېرته شي.